السلام علیکم کتونکو زه مراد علي خان او تاسو ګورئ زموږ SWAT.com کتونکو دا وخت په قمبر کې د یو تنور مخې ته موجود یم څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ټول ملک کې چې د وړو بحران دی او مهنګایي چې دا غم ډیره زیاته سیوا شوې ده خو SWAT کې چې بالکل د وړو بحران نشته خو ریټونه چې هغه سیوا شوې دي په هغې باندې چې غریب ولس چې هغه خفه دی خو دا وخت زه چې کوم د تنور مخې ته ولاړ یم دلته چې روټۍ تاسو وینئ چې تیارېږي او ډېر زیات رش دی په دې تنور باندې دلته چې ګرمې ګرمې روټۍ پخېږي او یو روټۍ رالاګه او د دې روټۍ وزن چې دی هغه هم ښه برابر دی خو دلته د روټۍ کې چې دی خاص وجه دا ده چې هغې دا ډېره زیاته ارزانه ده دوی په 10 روپۍ نه ورکوي دا پسې په 2 روپۍ باندې ورکوي مهنګایي هم ډېره زیاته ده خلک ډېر زیات خفه دی خو دا تنور والا چې دی دلته په قمبر کې د دا 3 تنورونه دي په 2 روپۍ باندې روټۍ ورکوي راځئ د دې نه تپوس کوو چې لکه دوی ولې دا ارزانه روټۍ ورکوي او آیا دوی په دې ته په دې کې نقصان دی او که نه فایده ستا نوم څه دی؟ اسدالله جی. اسدالله اسد دا ته ووایه چې دا روټۍ چې دا د دې وزن څو دی؟ 115 ګرام وزن دی حکومت 115 ګرام وزن کمې نوه خامه چې راغلی ده په 10 روپۍ موږ دلته په 2 روپۍ ورکوو 115 ګرام روټۍ دی جی. نو په 2 روپۍ چې تاسو دا روټۍ ورکوئ نو تاسو ته دا څه وجه ده نقصان درته نه کېږي؟ نه الحمدلله موږ ته فایده کوي زموږ کومه مزدوري چې هغه پکې موږ ته پاتې کېږي جی موږ وایو چې د عوام ته ګزاري والا مزدوري او ګزاري والا مزدوري پاتې کېږي دا ولې دا ریټ کم کړی دی په دومره مهنګایي ده او خلک چې دی ډېر زیات خفه دی لرګي هم ګران شوي دي اوړه هم ګران شوي دي ریټونه سیوا شوي دي ځکه چې دی په 1100 ته چې دی 20 کیلو تر اوړه چې هغه رسېدلی او بیا هم ته دا مهنګایي سیوا ده خو په 2 روپۍ روټۍ ورکوې زه یم چې د عوام د سهولتي او د خپل طرفه زه دا 2 روپۍ روټۍ ورکوم د عوام دپاره حکومت د سره سلاس خلاص حکومت هېڅ دغه نه چاپ نه ته نه مدد اوس پورې چېرته سرکاري وړه نه بالکل نه دی میلاو شوي چېرته شاباس هم نه نه بالکل نه دی راکړی نه دی څوک نه یې درکړي نه هېڅ څوک هم نه دی راغلی جي مطلب کوم کار حکومت له پکار دی چې هغه هغې وکړي بدتر راغلی او داسې یو سوچ دی خپل د غریب خلکو دپاره چې سوچ کوي نو چا په ملا نه یې ټپولی نو نه هېڅ څوک نه راغلی جي او نو څه ګڼې دغه په 2 روپۍ را روټۍ چې کومه ورکوې دا به د کومې پورې سلسله جاري وساتي چې کومه زه خو یم چې وړه لږ ارزان شي وړه اوس ډېر زیات ګران دي 5200 روپۍ په ورځ دا زه یم که لږ ارزان شي نو کوشش دا دی چې په 25 روپۍ روټۍ کړم بیا به نور ته بالکل جي چې وړه لږ ارزان شي اوس مهنګایي ډېره زیاته راځي نو په دې وجه موږ په 70 روپۍ روټۍ ورکوو که وړه لږ ارزان شي نو موږ به دا کوشش وکړو چې روټۍ نور هم ارزانه کړو نو چې ستا سره خو مزدور او دا ښه پوره دي که نه څه تکلیف نه هېڅ تکلیف نشته مزدور هر څه پوره خلک څه وایي خلک چې دا روټۍ وړي نو ډېر ستا سره د ورځې به تقریبا څومره روټۍ چې دی هغه ته ورکوي ورځې شکر الحمدلله موږ په دې برانچو باندې 6-7000 روټۍ وځي 6000 روټۍ زیاتره کم خلک ستاسو له راځي موږ زیاتره بلوګرام تختبن رحیم آباد نه ډېر زیات خلک راځي کوم طبقې خلک راځي غریب خلک راځي دلته ډېر زیات غریب خلک راځي دلته جي ډېره مننه کتونکو دا د دې هوټل مالک و چې د هغې خبرې تاسو واورېدې دي وایي چې مهنګایي ډېره زیاته ده خو په دغه مهنګایي کې موږ هم پکار ده چې خپل غریب ولس سره چې ودرېږو څه کومک وکړو موږ چې دی وایي دلته نقصان نه کوو ګټه پکې کوو خو لږه ګټه کوو لږه منافع چې د هغه موږ ته پاتې کېږي خو موږ وایو چې د خلکو ته فایده نو په ټول SWAT کې دا صرف دغه 3 تنورونه چې کم دي په قمبر کې دي چې دی دغه په 2 روپۍ روټۍ قیمت لګولی دی او دوی خپل ولس ته چې دی په 2 روپۍ روټۍ قیمت ورکوي دلته ډېر زیات رش دی او خلک په نمبرو کې ودرېږي تاسو وینئ راځي او دا شاپرې ډکېږي او دا خلک یې وړي زموږ سره دلته څه ملګري ولاړ دي د دې سره خبرې کوو ستاسو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی؟ وقار لږ رامخکې شه وقار خان وقار خان دا راته ووایه چې دا روټۍ په 2 روپۍ میلاویږي نو تاسو څنګه خوشحاله یې او کم خلک دلته راځي دا وړي او څه ویل غواړي؟ یقین وکړه چې موږ خو ډېر خوشحاله یو او د دې نه چې خبر شو چې 2 روټۍ په 2 روپۍ کړې ده نو موږ په کور کې وړه هغې ګل او دا پرېښودي دا تنور اوس موجوده په قمبر کې دی خو یقین وکړئ د دې له بلوګرام نه تختبن نه رحیم آباد نه داسې زما به یقین چې دا مانکوټ نه مې پکې په بله ورځ په موټرسایکل یو کس ولید او راغی وی چې روټۍ وړم خبر شوی یم یو نیوز کې به یې کتي و چې دا روټۍ دلته په 70 روپۍ ده نو هغه وی چې دا ما وی چې دا ګپ دی چېرته په دې دونه مهنګایي کې خو روټۍ دونه په 70 روپۍ نشي کېدی خو دوه له روټۍ ورکړې په 70 روپۍ نو دا لکه دوی داسې د یو کس دپاره د مخصوص کسانو دپاره نه ده دا د تمام غریبانانو دپاره ده او زه یم چې په دې ملک کې څونه غریبانان دي چې دی 3 تنورونو ته راتللی او دلته کې روټۍ اخیستې ځکه چې په 2 روپۍ د ډېره سسته
ډیره مننه کتونکو تاسو د دې ملګری خبرې مو اورېدې د وینا دا چې دلته چې د قمبر خوشا چې کوم خلک د دې تنورو ته نږدې چې کوم علاقې دي د هغې خلک چې دلته راځي او په کور کې چې زنانه چې کوم دي هغې هم روټۍ پخول چې دي هغې بس کړي دي ځکه چې اوړه هم ډېر زیات ګران دي او بیا دا غېږل او بیا پخول دغه یو نور ګړاو سیوا کېږي دلته چې په اسانه باندې په 1 روپۍ باندې روټۍ میلاویږي او د 15 روټۍ چې هر سړی خپل کور ته وړي نو دغه یو د دې ملګري تاسو وکتل چې دلته دی وایي چې زما 3 تنور دي 3 برانچ دي په قمبر کې او زه چې دغه فری ورکوم زما خپل حکومت ته مخواستي زما چې کوم دلته منتخب نمائندگان دي هغې ته هم خواسته چې داسې کوم قسم خلک چې په دې وخت کې په دې مهنګایي کې ستاسو سره ولاړ دي ستاسو د ولس سره ولاړ دي د خپل د ولس لپاره داسې د خیر ښېګړې کار کوي نو تاسو که نور هېڅ نشئ کولی کم از کم دې له راشئ دوی په ملا وټپوئ الګ حوصله افزایي وکړئ خپل کوربه مراد علي خان له اجازه وکړئ د الله په امان